وس دا خلق چې کم خیانتګر دي یا ګناهګار دي نو دیو یستخفون من الناس د ګناه کولو کې خیانت کولو کې بدکرداری کولو کې بد اعمال کولو کې یستخفون یو معنی دا ده چې ځان پټي من الناس د خلقنا یعنی بد عمل کوي خو د خلقو په مخ کې نه کوي او دویم دا ده چې یستخفون من الناس خیانت کوي گناہ کوي نو د خلقو نه شرمېږي د خلقو په مخ کې نه کوي خو الله رب العزت فرمایي ولا یستخفون من الله او دیو چې کوم دی ځان نشي پټولی د الله نه یا شرم نه کوي د الله نه شرمېږي نه نو د خلقو نه شرمېږي ګناه په پټه باندې کې الله خو ویني الله نه خو ځان نشي پټولی نو په دې کوم یو لوی حکمت پروت دی یو لوی اصول د هدایت په دې آیت کریمه کې پراته دي کم کله هم مونږ بد عمل کو یو ګناه کار کو د ګناه کار ته زړه وشي نو عموما سړی ګناه کوي نو هغه د خلکو نه ځان په سیټ کې وږي خو په دغه وخت کې لږ غوندې کې سوچ پکار دی چې د خلکو نه خو ما ځان په سیټ کو خو الله مې لږ شان په زړه کې د الله طرف ته توجه پکار چې د عمل خو زه کوم خو الله رب العزت خو مایني کنه الله نه بزان کم ځای پټوم اشرف علی تانوی رحمه الله ته یو شرابی راغ ورته وی حضرت زما د پاره سو وصیت وکا چې زه د شرابو نه او د دې ګناه نه بچ شم نو اشرف علی تانوی رحمه الله ورلا په چټۍ باندې په پاڼه باندې ولیکل الله دیکھ رہا ہے الله اینی وی ودا ځان ته مخامخ ولګي نو دا معمولی شان دوټکی د وصیت راکړه چې الله دیکھ رہا ہے نو ځان ته مخامخ په کمره کې ولګو نو دغه شرابي خپل نوکر ته وی ورشه شراب راوړ نوکر ولا شراب راوړ ورته په ټیبل باندې کې خودل چې د سرنګي سکلو ته ځان تیارو هغه نوکر خادم ورته وی مخامخ وګورې لیکل شوی الله دیکھ رہا ہے الله اینی دا هغه ته وکتل بس دا غینه پزړه کې د الله هغه یره محسوس شو او د شراب غلوخي مات کړل او توبه وستا نو په هر حالت کې مونږه الله جل شانو کینو کومونګه بد عمل کو یادارنګي هر یو د ګناه عمل کو نو د خلکو نزان په سیټ کو خدا الله نه خزان نشو په سیټ کولی الله خو مونږ په ارزه کینی د مانزه وخرا مونږ د خلکو نزان د مور خپلار نه د کور نه په سیټ کو او یو ځای بل ځای د مانزه په وخت کې کینو چې امام سے بونه ویني مشرانو بونه ویني نو الله نه به کم ځای پټي الله یې نه جمعات خالی دی الله یې نه چې کورونه ډک دي الله یې نه چې بیٹکونه ډک دي لارې کوڅې ډکې دي خدا ټول هر څه الله یې دا څومره شپه دا د بغیر د مانځنه تیر شي نو الله خو مونږ یې کنه چې د یو کور یو کس په مانځ کې په نظر نه راځي په یو کور کې 15 شپږ کسان سره د ځوانانو مشرانو هغه په الله په کور کې په نظر نه راځي نو الله خو مونږ یې کنه نو الله رب العزت فرمایي استغفون شرمیږي دی من الناس د خلقنا بد عمل کولو کې ولا یستغفون نشرمیږي من الله د الله نه د خلقو نه خو شرم راځي د امام سے د وجه سټ کتهږي او د مشر د وجه سټ کتهږي شرم درشي د الله نه نشرمي کوم د الله نه شرمېده الله موږ له هر سکی یو سیز یو نعمت الله رب العزت را کړی دی خو بیا موږ له الله نه شرم او حیا ناراضي چې د الله کور ته لاړ شو الله ته سجده ولګو دومره بے شرمي هغه په موږ کې پیدا شوی ده او مخ کې خلک چې کم دین هغه شرم او حیا لرل موږ اوردا سي
دا مشران وي چیرې څوک به د مقبرې په طرف تلو نو چا به ټیپ نه غږو چا سره مشرانو کې په حجره کې به ناستو نو کشر به شرم او حیا کوله د چا په مخ کې به غلط کار نه کوه اوس هغه شرم هغه تښتېدلی دی نه په مشر کې شرم شته حیا شته نه په کشر کې شته نه د الله نه حیا شته نه د مشر نه شته نه چې کوم دی د عالم نه شرم او حیا شته دا هر څه ختم شوي دي وهو معهم الله د دې سره دی الله زموږ سره هر ټیم دی قرآن کریم کې الله فرمایي الله جل شانه هر انسان ته د مرۍ د رګونو نه نږدې دی نه الله زموږ سره دی خو بیا هم د الله نه موږ ته شرم نه راځي نو څنګه به موږ د الله نه ځان پټو ولا یستخفون نشي پټولی د الله من الله د الله نه وهو معهم او الله تعالی د دې سره دی نو الله نه به موږ څنګه پټیږو اذ